أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. سورۃ العنکبوت کے امتحانات مومنانو بیانول. امتحانات کو په مومنانو باندې ډېر راځي په مختلفو شکلونو. سورۃ العنکبوت کې درې امتحانات ذکر کول، داغه علاج ذکر کولو. مونږ کول، مونږ ډېر کوي، قرآن ډېر وایي. نبی علیہ السلام باندې بچی تکلیف رالو، مونږ ډېر کولو، صلات حاجت په ډېر کول او قرآن به زیات لوستلو. بیا د دین کار دا ډېر ګران کارو. دا د نفس سره مجاهده دا ګرانه وه. څلور امتحانات ذکر کو. اوس پنځم امتحان، پنځمه شبهه. امتحانات خو دریو: جهاد مع النفس، جهاد مع الوالدین او جهاد مع العلماء سو. آخر کی بیان نو شبهات شیطان بجے دین د کار نه منې کوي. یو دا چې تاسو وایي ته کمزور یې، دین نشي زده کولی، د دین کار نشي کولی. نو الله وی ان ارضی واسعتن، زما ځمکه فراخه ده. بل اطلاع سجده کا بیان کا. دویمه شبهه خلق بجے اوجنی که حق بیان کو. داغی جواب کل نفس ذائقۃ الموت. کته مسله نه بیان بیا مرګ نه راځي. مال خو بار یو زنده سر راځي، بار یو نفس. درېمه شبهه دا دونه نعمتونه دي دا به ختم شي. داغی جواب دا دنیا دا نعمتونه عارضی دي. الله و جنت کې بنگلې درکې. څلورم کته کزا نوکریو نکما، دکانداریو نکما، زمینداریو نکما، د دنیا کارو نکما او وداسې د دین کار کوما، زبا سخرم بیا. نو څلورم داغی جواب وکای من دابت الله تحمل رزقها. زنده سر له وګوره کنه، زناور له وګوره ایسه کوي، مارغان له وګوره دکانداری کوي، نوکری کوي، تجارت کوي، زمینداری کوي، امامتی کوي، کسه کوي. الله ول رزق ور کوي. او بیا چې کله لوی امتحان داره چې کله دوه کارونه راشي بیا هغه کې سړی یو له ترجیح ور کوي، یو کار له ترجیح ور کوي. په یو وخت باندې د دنیا کار راغلو او د دین کار هم راغلو. پای کې وته بیا سکے د نبی اسلام دور کې دغه بو دنیا کارونه هم صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ای بقول د دین کار هم کولو. نو چې کله با د تجارت څخه خبر راغلا نو آئی بیا دین په ځای پرې خو ابتدا کې. نو الله سورہ جمعہ کې آیاتونه رو لګل. سورہ جمعہ لسمه سپاره کې دا اتیشتمه سپاره کې لسمه آیات ته وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ وَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. دین مخ کې نهم آیات کې مؤمنانو ته وایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو
اے مومنانو اذا نودی للصلاة کله چې आवाज وشي مانځتاو مونږ ذکر کو اور دین کاری په قیاس کو مانځل आवाज وشي میو من جمعه پر د جمعې فزو الى ذکر الله نرامن کوي ذکر د الله تا یاداش د الله تا وذر البيع او پریک دی لین دین دا حکم دی اوس الله د دنیا کار کې او چې کله د دین کار د پر تواضع شو وذر البيع بیا لین دین پریک دا ذالکم خیر لکم دانگی کېدل غوړی تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کجره تاسو پوهیږئ د دین کار دی کوم پیدا کوجته صلاتو پس کله چې پورا شي مونږ فانت شروع فلا دے نو خارج ازمکہ کے ومتو من فضل اللہ او اولٹو رزق حلال دا اللہ منجو کو بیازا بیا خارج ازمکہ کے رزق حلال طلبو کئی او پائی کے وم خیال کے اللہ بیادے چی غلط کارو نکی نوکری کے رشوت وانلے وَاذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا او یاد کئی اللہ ڈیروں چې تا ته الله یاد نو کرے کې بری شوت وانه دي چې تا ته الله یاد دکانداري کې ما ټول کې کمی او زیاتې ونه کې چې تا ته الله یاد وي پرې پوله پټه باندې واذكر الله كثيرا او یاد کې الله ډېر لعلکم تفلحون خاصه چې تاسو کامیاب شئ نو بیا زجر ورکړي دنیا پر وایزارو تجارتن او کلا چوینی دی تجارت الله وان فضو الیها یا بے فائدے کا نخارشی الیها دیتا وترکو کا قائم او پریک دیتا ولانم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ای کدا کار کو چکل دا آیاتون رالل نو بیا دین نو پریخی اینا مخی بے نبی علیہ السلام بے پریخو او دای بلاله د دنیا کار پسې نو بیا د آیات اخر کې بیا جواب کوي نبی رسول الله تعالی وایي قل وایته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی وایا ما عند الله خیر ابدې چې بنی د الله دی خیر غردی من الله وی دا بسونو ومن التجاره او د تجارت نو ور آیات چې شروع کولو یو لسم نو ویزار او تجارتن کله چې دی ویني تجارت او الله یا به فائدې کار او چې کله وترکو کا قائم راغلو ته پریخه نو اوس بیا جواب چې کوي نو بیا وی چې دا تجارت او خو تجارت نه قل ما عند الله خیر و وتا چې بنی د الله هغه ورانه من الله ودا بسنو وسلا ومخک کا چې تعالی د دین کار پریخو نو دا اوس ابسی دی نو الله وای مخکی کا قل ما عند الله خیر ویا اج بنی د الله خیر غردی من الله ودا بسنو ومن التجاره او د تجارت نو تجارت مخکی کړه وایزار او تجارت او الله ورسو کړي وا او چې کله تاور پسې د دین کار پرې خو نو الله وای دا اوس فضل کار دی دا تجارت کوته چې زره کې حلال ګټم الله چې تمخ کې وای فیضا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله الله چې وای خارج خدمت کوي او مخ کې راته چې دین د کار د پاره आवाज شو یا د دنیا کار په وزرل بیا لین پریک دا بیا او کته رزق حلال ګټم دا جواب کوي والله خیر الرازقین او الله بهتر درزق ورکوونکو نه دی او ایتا تمخ کې لیکل دی چې ته پیدا کړې تعالی رزق مقرر کړی دی چې دا دومره به رزق الله وی رزق زه در کوم دلته څلورمه شبهه وا چې کومه مسله بیان کوم یا دین کار پرېږدم دا دنیا کار پرېږدم بیا وسخرما نو دلته هم جواب وکړو الله یرزقها و ایاکم الله رزق ورکوي دیتا دې زنده سره ته تاسو ته اوس پینځمه شوبه شیطان ما ته ځکه وسوسه چي یګور را ټول خلک ته تابعدار دي
سلامونه کوي د تاجتونه دی پوره کوي تحفې وروړي تحائف وروړي نو کته مسله بیان کې نو دا خلک دا خو بیا ستا خلاف شي دا یې جواب کوي ولا انسان ته مو کچې تاسو کې تر دینو من خلق السماوات چا پیدا کړی دي اسمانونو والارض ازمکه وسخر الشمس او چاته میکړي دین ورو والقمر او چاته میکړي د سپوږمۍ لا یقولن الله خا وای بدای الله تابع کړی دي نو الله وی بیا کوم طرف ته وړي چې ته الله تابع کړی دي نور ازمکا زمکا اسمان الله پیدا کړی دي نور سپوږمۍ الله پیدا کړی دي او الله تابع کړی دی انسان ته دا مخلوق ته نشي تابع کوله چې ته خلق په خلاف شي نه خلق په مله الله تابع کی فان يفكون وغلق وخواري الله کې وشو سم نظر غنه فان يفكون پس کوم ته توالو له شو دی چتلاړي د الله دین دی پرې خو دانګه الله وي ته دینه تاسو کا چې دا ته دینه تاسو کا قران کریم کې سورۃ توبه وګورئ آیت 65 الله وی دینه لک تاسو کا ځمکه اسمان چا پیدا کړی چا تابع کړی دي سورۃ توبه آیت 65 لسمج پارا ولا انسان تم لا يقول ولا انسان تم او کچره تاسو کې تر دینو چې دا دین کار دی په ولې ټوکی کوي دا مو کې پولیس تاسو وای ټوکی کوي ټوکی کوي تاسو ان الله مخرج ما تحذرون یقینا الله ښکار کوي هغه چې تاسو یریږئ دا ښکار کول دا غینا بیا وی ولا انسان تم او که تاسو کې تر دینو لا یقولن خا وای بدای پته دا ولې ټوکی کې دین پوری دوی انما كنا نخوض یقینا مونږه نخوض ونلعب ننو تمږه پابسو کې ونلعب اولو وکمږه دا څنګه ځګب شپ لګول دا کومه چې ټوکی کولی نه نبی اسلام فرمای نه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإذاعة المال وكثرة السؤال او كما قال عليه السلام نبی الاسلام دا گپ شپ نه منع کړی دا دین پورې بټو کې نه کې او مال بځای کې نه بے ځای به مال نه لګي او دې ته پوښتنه ونه کې دین نبی الاسلام منع فرمایلی دا دانګه دلته وایي سورہ عنکبوت کې دوه ځلې وایي نننی سبق کې کاس کته دین تاسو کې چې لازمه کا اسمان نه چا پیدا کړو پسې بیا آیت 63 کې بیا وایي ولا انسان تم سورہ عنکبوت کی آیت 63 ولا انسان تم کتبو کتر دینو من نزل من السماء سو کولی دبرنا ما انباران و احیا بالارض تارکی پدی سرزمکاو امباد موتیاو و دوچی دود دینو لیقولن اللہ خاخا وی بدی اللہ کتیزا او بلرما زمکا اوبوما الله وی برنه چې دا باران مارو ورولو دا چاره ورولو برنه باران څوک وري پدې زمکا چا درغونه کا نو دی ویل یقولن الله خامخوي بل چې الله چې الله کوي نو بیا ته ولې دا الله حمد نه بیان قل الحمدلله وتوې دا الله حمد سورې لقمان کې بین اجتماعات کے اللہ ویدین تپوسو کا یہ اجتماعی پارا سورہ لقمان آیت نمبر 25 بین اجتماع وَلَإِنسَانَ تَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ او کہ تپوسو کے تردینو جا پیدا کرین آسمان نوزمکاو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خواہی بدئی اللہ بیا ولې د الله سره شرک
قل الحمد لله وعطا نقطیتو صفتنا طول خاص اللہ لردین دانگی سورہ زمر کی آیت 38 38 کی وہی سریسم اس بارے اول مخ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ او کتپوزو کے تردئینا من خلق السماوات چا پینا کری دی اسمانونا والارض ازمکے لیقولن اللہ خواہی بدئی اللہ چی اللہ پیدا کری بیا ولی اللہ سر شرکے بیا اللہ نو وارکنا او توئے قل حسبی اللہ دایا تخیر کوئی وعطا کافر مالر اللہ علیہ یتوکل المتوکلون دی اللہ بانی جان سپارون کی او یا سورہ زخرف کی 25 سپارہ کی ہوئی 9 آیات کی سورہ زخرف 25 سپارہ آیت نمبر 9 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ كَتَبُوسُ كَتَرَدَيْنَا مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کیا پیدا کری دی اسمان عظمکی لَيَقُولُنَّ خواہی بدئی خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ پیدا کری دی دیلنا غالب علم بادشاہ بیا آج 87 دی سورہ زخرف کیوں ہو رہی اللہ ویدین لگتا پوسو کا آج 87 وہ اتیم سورہ زخرف ہو کدین تپوسو کے دازمک کا اسمان چا پیدا کری وَلَا إِنسَانْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ او کتپوسو کے تردئینا من خَلَقَهُمْ چا پیدا کری دی دیلنا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خواہی بدئی اللہ پیدا کری دی کہ اللہ پیدا کری اللہ بدے ذکر نہ رکھے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ کم طرف سوالو لے شودئین بیا سورہ مومنون کم اتلسم اس پارا سورہ مومنون آج 84 سلور اتیم کی وئی قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وانا چه اختیار کیا زمکا چپدی کری ان کنتم تعلمون کجرتا سو پوئے گئی سیقولون للہ جنے چوئی بدئی دا اللہ اختیار کی اللہ نری دا اللہ اختیار کی نو چی اللہ منئی مشرکانو اللہ منلو عبادت ہم کولو دائی منل آپ اخفل طریقو مونگا دنیا کی ټول انسانان چی دی کافران دی که مشرکان دی که مومنان دی که منافقان دی ټول اللہ منی ټول دا اللہ عبادت کئی خو اللہ قبلی پاہ طریقہ جکمت طریقہ بانی اللہ وی مشرکانو خوب عبادت کولو خو طریقہ بدل ہوا سورہ یونسو یولسمج پارا اتلسم آیات کی داغی عبادت ذکر کئی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عبادت کئی نہیں بغیر اللہ نو رحمت کئی نہیں بغیر اللہ نو مَا لَا يَضُرُّهُمْ آج ذرن شور کلے دیتاؤ وَلَا يَنْفَعُهُمْ نفیدور کلے شی دیتاؤ کہتے ہیں جنات غیر اللہ را مدد کے دا خدا نفع نقصان مالکان نہیں مشرکان جواب کے ہوئی چمک دین غوارنا وَيَقُولُونَ وَاِي مشرکان هَؤُلَاءِ نانکان بندگان شفاعُنَا عِنْدَ اللَّهِ شفاعت کئی زمونگا ونیز دا اللہ مونگا دیتو دی اللہ تزم سوال سی دا مشرکان ہوئی مونگ دیتو دی اللہ تزم سوال سی وسم دا سی چی قبرون رسوک زی نو این دارق وادی نا
ډایرکټ پنجاب کې غواړي داتا سے توجه داتا تو دے او دی علاقو کې چې شرک کوي شیخ بابا تلاشی وایي تا تراغله متعالی ته زما سوال ورسوه نول خو هغه اورینا انک لا تسمع الموتى تمون تنشورولې او لا يسمعوا دعاءكم سورہ فاتحه کې سوال سمات کوي دای ناوري دای په خپلم ناوري تیم تنشورولې او نبی علیہ السلام چې کلی به بدر کې اکوي کې کافران ورزولی ومړشيو آی ته چې تاسو توس پته ولګید الان نو الان قرینه دا غو چې دا غو سره خبره خاص وا او د نبی علیہ السلام معجزه وا مطلق مړی نه وي چې ته مطلق هر یو مړی ته چې دی اوري نه الله وای چې دای ته وای چې دا شرک ولې کوي نو دای دې له شرک نه وای وای یقولون او وای دی اولئ شفاعنا عند الله دانه کان بندگان شفاعت کوي زمونږ پنځ د الله دې ته دې شرک نه وای چې بابا ته مدد شوی دې ته دې شرک نه وای دې ځکه قیامت کې به انکار کوي چې موږ شرک نه کړی سورہ انعام ومل شپارا آیت نمبر 23 درشتم ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم تكن بیا باندې فتنتهم ګندا خبره ده دی شرم ورته دی ګندا جواب ده دی الا ان مگر دا قالو چې وایي به قیامت کې والله ربنا قسم دې پالا باندې ربنا چې زمونږ دې ما كنا مشرکین نو موږ مشرکان دې ته شرک وینا چې دی وی فلانه د تبي جماعت د سرخوږي جماعت د بعد دې ته شرک وینا نو قسم بخوري چې موږ شرک نه کړې د سورې یونس د آیات دلاندې دا تلسم آیات د سورې یونس ها ولا شفاعنا عند الله د دې آیات دلاندې امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې سلورم جلد 556 کې لیکي اور شیخ القرآن رحمہ اللہ العرفان 729 کے دا عبارت ذکر کرے ونذیرو یا زمانے اور مثال د مکه د مشرکانو په دې اوس زمانہ کې د اومه صدای کې لیکي امام رازی رحمت الله علیه د اومه صدای عالم دی اومه صدای کې لیکي ونذیرو او نذیر مثال د مکه د مشرکانو په هاذا زمانه په دې زمانہ کې اشتغال وکثیر من الخلق عدالت مشغول دلنو ډیرو خلقو دی بتعظیم قبور الاکابر په تعظیم د قبرونو د اولیاء ولا اعتقاد په دې عقیده باندې انهم بشکدای اذا زمو قبورهم کله چې دی تعظیم کې د قبرونو د اولیاء فإنهم پشکنن دی یکونون شید شفاء اللہ من دلو شفاعت کون کی دی لنا پنید دا اللہ او امگا دی تو او دی اللہ توی شیخ بابا لچرازی وی شرک نشتا دا شرک دے کنا چی شیخ بابا لرازی او ادار بادو زموار دے منگا تا تراغلو تا اللہ تا زمون سوالو کا دا ابو جہل عقیدہ وکنا ہاں اولائی شفاعنا عند اللہ ابو جہل عجی سے هغه اجونا 52-53 کړي تلبیه به وي دا ابو جهل هغه تلبیه ابو جهل تلبیه اسلام ترو او غیر محترم شیخ القرآن سے اکثر په درس کې ذکر کوي چې ابو جهل یو سړی نه پیسې ایستوي قرض به نه ورکولې نا کس نبی علیہ السلام ته شکایت وکړ چې دمانه قرض پیسې اخیستي نو مال نه راکړي یا سلین دینو پای کې ور باندې پیسې وي نبی علیہ السلام را له ابو جهل ته आवाज وکړو چې ته دې سړي له ولې د خپل پیسې نه ورکړي انه په زور وایي ته ودلې ورکړي نو ابو جهل هغه حجونه کول دا ابو جهل هغه تلبیه او قران ذکر دا ابن کثیر ذکر کړی دا 445 کې
صحیح مسلم اول جلد صفحہ 376 کې دا ابو جہل تلبیہ ذکر کړی دا لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الله تا کو تاجر شیماو الله تا کو تاجر شیماو تا شریک وي صدر نشتاو یو دین ته بچروج نبی رسول الله بس مخکې مزه او پکې او ټکي ځان نه زیات کو الا شریکا ولک تملکه وما ملک مگر غي صدا دیشتاو چې تا لبره خبر کړی نو دا لبره خواندان دی تا لبره الله وي ما بره خنه دا ورته دا یو ټکی به پکې زیات ابو جهل خو الله منلو الله نے سوالونه کول جنگ بدر ته جیجی دا نبی علیہ السلام او د مؤمنانو خلاف جنگ کړي بیت الله شریف تراجی او الله تعالی سوچ دی سورہ انفال دوی سمات کې داغه بیان کوي ویل قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك وامطر علينا حجارة من السماء آیتنا بعذاب علیم کلاچه اس قالو صغر جمع رولا ابو جهل یوازنو ملګری موسرو کلاچه ابو جهل او دا ملګرو اللهم اے الله ان كان هذا کچرتوی دا قران یا نه پیغمبر والحق نا پرشتیاوی نم کوئی نه منو کدار اشتیاوی میں نہیں دکھستا طرف ناو مونږه نه منو فهم تر علینا روره پم باندې حجارتن کانی من السماء الى برنو آیتنا بعذاب علیم یراول پم باندې عذاب دردناک یراول پم باندې عذاب دردناک آیتنا بعذاب علیم نالله وته دما پیغمبر چې موجودی عمومی عذاب نه راولم یا استغفار غوښتي شي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ندي الله چې عذاب ورکی دیتا او چې ته موجود یې پدې کې عمومی عذاب نه راځي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او ندي الله چې عذاب ورکی دیتا او دې بخنوتن کې دا الله نام تاریخ کبیر دا امام بخاری رحمہ اللہ اول جی صفحہ 32 کی لکھی کانا امانانی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع آدوما وبقی اللہ خط دا نبی علیہ السلام زمانہ کے دو امنونو یو چسوے دے یو باقی دے نبی علیہ السلام وان تفیم اللہ وطوئی نبی علیہ السلام دنیا نا تشریف ہو رہے دے اور وبقی الاخر اور دویم باقی دے استغفار نائی با منزونم کول او جهل دا غمل کرو و عقیدہ کی داو هاولا شفاؤنا عند اللہ نمنزون اینا قبلی دا سورہ انفال کی پیزد سمایات کی وئی وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا انو منذری نزد بیت اللہ مگر پیلیو تاری عقیدہ دا توحید انو هاولا شفاؤنا عند اللہ هؤلاء شفاعنا عند الله دا عقیده وا دا نه کان بنګان دیت مونږ رامز کوم غدیتو او دی الله ته موږ سوال لسي الله وي مونږ نه قبلي دا عقیده دا چي راغم فضل دې دانګي ای بجماعتونه هم جوړو الله وي دا عقیده ستاره هؤلاء شفاعنا عند الله جماع جوړو فائدہ نه درکې سورہ توبہ آیت 17 ولثم ما كان للمشركين ان يامروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر ما كان للمشركين ندی لائق مشرکان لنو ان يامروا جوړ کی دی مساجد الله جماعتنا دا الله شاهدين على انفسهم پداسیان کې جګوي کون کې په خپل ځان باندې بالکفر په کفر جماعت جوړي عقیده کې شرک ته کفر دی اولئک بیتت اعمالهم دا کسان برباد دي مدینه ددی جماعت جوړو فائدہ نه ورکړي جماعت جوړو چاله فائدہ ورکړي نو لسمات کور پسې وای انما یامرو مساجد الله یقینا جوړي جماعتونه د الله
فائدہ اور کئی جماعتنا جوڑول چاہتا منا چاہتا امن باللہ ایمان روڑی پالنا باندے عقیدہ کی شرک نوی اللہ فائدہ اور کئی کتوے آئی دا جانو خدمت کولو ابوبے اور کولے نور اللہ سمیات کی ہوئی سورہ توبہ اجانتم سقایت الحاج وإمانة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله اجانتم اگر دوئی تاسو سقایت الحاج وبور کنا جانتاو وإمانة المسجد الحرام او جوڑول آبادول مسجد حرام کمن کدیش پشان دا عمل دا آچاو آمن باللہ ایمان روڑی پالنا باندے ایمان نی بیا خیراتونا کوا بیا فائدہ نظر کے ای بنا ٹول کارونا کول خیراتونا بے کول منزونا بے کول او اللہ نے یری دلما اللہ نے خود شیطان میری سورہ انفال کے آیت 48 اتسلیتم کے شیطان وئی وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ آخر کے وہی شیطان إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ یقیناً زیرکم دا اللہ نوم شیطان دا اللہ نہ یریگی ولی یریگی شیطان وہی وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور اللہ صاحب تذاب ورکون کے دے سورہ حشر کی سمایات کی وہی اتوی سمجھ پارا کہ شیطان وہی انی اخاف اللہ رب العالمین یقیناً زیرکم دا اللہ نو کہ رب دا مخلوقات تو دے چاکیدہ کی شرکی ہاولائی شباولا عند اللہ دا کیدہ دا چاہینو آگا دا من نکبلی گی دا حج نکبلی گی دا روجہ نیک عمل بیانے کہ حبیتت عمالو عمل بربادنو دلتا پینزم شبہ بیان کا سورہ انکبوت آیت 61 ننوی سبق کے چتا دامو ہے جی مسئلہ میں بیان کنو خلق میں خلاف سی سنگا جی نور سبق اللہ تابع کری دیتا دا سی برات خلق اللہ تابع کی وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ او کتپوزو کے تردینا چاپینا کری دے اسمانونا اسمکاو اسمانونا اوزمکی وَسَخَرَ الشَّمْسَ او چا تابع کرے دین ورو والقمر اسپوگمئی لیقولن اللہ خاخا وی بدئی اللہ تابع کری تا تو مخلوقم تابع کی تو توحید بیان کا فَأَنَّا يُؤْفَكُونَكُمْ طرف سالو لشودئی دالا توحید نو واخر دعوانا الحمدللہ